مسلمان چې کله کلمه وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو پرې کلمه کې انسان د رب سره دا لوز وکړه چې خدای ستا تعظیم او عظمت زما زړه ته راغلی دی ځکه خو زه یم چې لا اله نشته لایق د عبادت الا الله سوا د الله نه نه دې کلمه کې انسان د رب سره دا لوز کړی دی چې خدایا ستا نه سوا بل څوک لایق د عبادت نشته نو ستا تعظیم پوره پوره زما ذهن ته راغی ځکه چې دا عبادت وایي څه شي ته منګه خو چې نشته لایق د عبادت سوا د الله نه کله چې یو انسان یو څیز طرف ته په ابتدا کې مایل کېږي یو څیز طرف ته مایل کېږي نو دې ته چې کنده ابتدا کې رغبت ویلی شي الګه زماره پلانی کار ته رغبت دی خلکو سره دی مشوره کوي یاره زماره گاڑی اغستو ته لږ رغبت دی ستاسو مشوره د کم گاڑی والم کوانه لمه نو ابتدا کې چې کم قلبي میلانی د انسان زړه او طرف ته مایل کېږي نه دا رغبت شي او بیا په دغه رغبت کې چې کله قوت پیدا شي او کله لږ زیات شي دا رغبت نو بیا هغې ته طلب ویلی شي د خلکو مشورې ورکړې یاره ګاډی والا ستا دپاره صحیح دی خلکو مشورې وکړې ځالې او ګاډی والا ځکه د دې نه اخوا دا بیا ګرانېږي نو تاسو خیال کړی د یو انسان سره مال هم دی تاله مفیدې مشورې هم درکړی شوي ستا رغبت ستا پر زړه کې دومره سیوا شو چې هغې بیا د طلب شکل ونیو ته بیا یو ته او بل ته وایې چې ګاډی خو اخلم خو تا د ښه غونته ګاډی معلوم دی او که نه دی معلوم ځمکه اخلمه خو تا د ښه غونته ځمکه معلومه ده او که نه ده معلومه بیا ته ګرځې ځای په ځای تفشیش کې ځکه چې دا اوس د رغبت نه خبره واوښته طلب طرف ته چې کوم دی نو دا ور ورسېده دویمه درجه کې را طلب دی او دریمه درجې ته طلب چې کله ښه پوخ شي نو دا بیا د محبت شکل اختیار کړي مثلا مثال به زری سې ورکم دا کومه ځمکه تا اغسته یا دا ګاډی تا اغسته اول کې ستا قلبي میلانو نو دې طرف ته رغبت و خلکو مشورې درکړي بیا تا طلب شروع کړه ځکه قلبي میلان لږ سیواش طلب چې کله سیواش او مثال په طور تا واغسته نو بیا خبره محبت طور ورسېره وسر ټیم ته چې کوم دی لګیا دی ځمکه باندې ګرځي هر ټیم ته لګیا دا ګاډی لمبې را لمبې کله یو ځای ته مصري لا کله بل ځای ته کله یو سی ورته لګې کله بل سی ورته لګې نو طلب دریمه درجه کې چې کله قوت ونیو نه دی بیا د محبت شکل اختیار او دا محبت چې کله سیوا شي او دی کله پر زړه کې راسخ شي او مضبوط شي نه دی ته بیا عبادت ویلی شي عبادت ورته ویلی شي نو اوس موږ چې وی چې رب لا اله الا الله محمد رسول الله دا الله نه سوا لایق د عبادت موږ بل څوک نه منو د دې مطلب دا دی چې رب ستا سره چې زما کم میلانو هغه د رغبت د درجې نه اوښتی دی هغه د طلب د درجې نه بره شوی دی هغه د محبت د درجې نه هم بره شوی دی رب هغه عبادت درجې ته ورسېدلی دی په دې وجه باندې مسلمان به د خپل رب سره داسې محبت ساتي چې د عبادت باندې دا انسان چې نو دا مجبوره کړي او بیا تاسو کتلی دي د یو انسان د بل انسان سره محبت دی یا د یو انسان د انسان نه ماوره د بل څیز سره محبت دی مثال به طور ستا د ځمکې سره محبت دی د یو حیوان ځناور سره د محبت دی د یو ګاډي سره د محبت دی نو بیا چې د کوم څیز سره محبت وي مثال به طور د ګاډي سره دی نه ټیم په ټیم ته را ګاډی انځي هم دی له رنګ رنګ څیزونه راغلي یاره وایي ښه وخت دی کمې ځمکې سره د انسان محبت وي نه د ځمکه کې رنګ رنګ بوټي نه هلی دی له ټیم په ټیم باندې اوبه ورکوي کله لګیا د دې نه چاپېره چې کوم دی دیوال تی تاوی راتاوی کله د کانټتاري تاوی کله چې کوم دی نو لګیا دی د دې نه قسم قسم موزي حیوانات شړي را شړي ولې د دې سره محبت دی همدغه شانت دی انسان سره د انسان محبت وي نو د دې انسان خواهش دی چې زه اعلی نه اعلی څیز چې کوم دی نو زما سره سره مال دی په ده باندې صرف کم خوراک دی په ده باندې وخورم لباس دی دلی چې کوم دی نو ورکم ځکه محبت دی همدغه شانتي چې د انسان محبت د الله سره سیواش نو انسان ګوري چې زما بدن کې چې کوم دی د ټولو نه تعظیم والا ځای کم یو دی زما په مال کې تعظیم والا ځای کم یو دی زما چې کوم دی الفاظو کې تعظیم والا ځای کم یو دی نو انسان پر بدن کې د ټولو نه تعظیم والا ځای انسان دا تندی دی د انسان دا مخ دی نو هغه محبت دا چې د خدای سره سیوا شي نو دا انسان بیا دا د خدای مخ کې راوغورځوي او الله ته چې کوم دی نو دا انسان په سجده باندې کي دغه مضبوط تندی دغه تندی چې انسان چې کوم دی د انسان مخ او تندي ته ګوري د انسان چې کله خاطر کوي نو هغه د خاطر هغه ځای
هغه چې کوم دی د عظمت هغه ځای راوالي د انسان او الله ته پر ځمکه باندې کیری او پر ځمکه باندې بیا راسي کیری. تاسو فقهاو چې کوم دی نو کتابونو کې به کتلي فقها چې کوم دی نو مسله بیانوي په داسې باندې سجده مه لګوه چې ستا تندی په ښکته قرارې نه نسي. داسې پاسته واښه پراته دي یا داسې پوس غونته کې بل یو سیده سپنچ وغیره مالوچ دي په داسې باندې مطلب دا دی چې ستا را تندی مکمل ځمکې طرف ته چې دی نو دا ور ورسي. لہذا د عبادت ته چې کوم دی نو دا انسان مجبوره که ولې د دې انسان د رغبت نه خبره واوښته د طلب نه خبره ور واوښته د محبت نه خبره ور واوښته او محبت د ده پر زړه کې دومره سیوا شو چې هغه د انسان په عبادت باندې چې نو دا مجبوره که. نو زمونږ به هم د رب سره داسې محبتي چې دا محبت کې دومره پوخوالی راشي دا زړه دومره د الله سره د محبت نه هغه ډک شي چې دا انسان سحر هم الله ته په عبادت باندې مجبوره کوي دا انسان ماسپښین هم الله ته په عبادت مجبوره کوي 5 ټیمه خو به خامخا د عبادت کوي د هغې سره چې کوم دی د شپې په نوافلو باندې رب ته په عبادت مجبوره کوي. نور اوقاتو کې چې کوم دی نو رب ته په عبادت باندې مجبوره کوي. نو کوم یو انسان چې ته ګورې رب ته هر ټیم په مصلا باندې هغه اوامر چې خدای پاک ورته حکم کړی دی هغه سر ته رسوي هغه منهیات چې الله ته منع کړی دی د هغې نه دی منع کي ته پوه شې چې د په زړه کې د الله محبت شته او محبت دومره زیات دی چې دا انسان چې کوم دی رب ته مخکې په تندي ښودو باندې مجبوره کړی دی رب ته چې کوم دی نو په عبادت باندې نه مجبوره کړی دی. لہذا او کم یو انسان دی چې کله عبادت نه کوي خدای ته د ژر تر تندی پر ځمکه باندې کښېنښوده دا د دې خبرې علامت دی چې نه د دې انسان په زړه کې د رب سره محبت شته او نه د دې انسان په زړه کې د رب عظمت شته او لوی او عظمت پکې چېرته پروت دی. ځکه انسان زړه ته چې محبت راغی عظمت راغی دا انسان تر هغه وخته پورې هغه قرارې نه مومي تر څو پورې چې د الله د مرضي موافق خپل جسم چې دی نو دا استعمال کړی نه. د نفحة العرب کې طالبان یو کتاب وایي عربۍ زده کولو لپاره هغې کې یو حکایت لیکلی دی د یو بانګي او د یو چرګ او د یو باشه چې کوم دی نو یو سړي ساتلی وه او بیا د کور کې یو چرګ هم بانګي و نه دغه بانګي ته د باشي ورځ وي یاره ډېر بېوفا راته ښکاري هغه ورته څنګه بېوفا یم وایي زه تا ګورم چې ته د دې مالک په دې کور کې پیدا شي او دی ستا والدینو له هم خوراک درکوي تا له هم خوراک درکوي او ستا لپاره بهترین ځای جوړ کړی دی هغې کې ربندۍ د شپې او بیا حفاظت کې او بیا سهار بیا را پرېږدي خو چې کله زه کور کې ینم چې دا مالک ستا داسې خواله درځي نو تال ته منډه ووایي که دی په هغه سیټ باندې ځي نو ته یې په دې بل سیټ باندې منډه ووایي او زه یو قسمه ځنګلي مرغۍ یم د زما سره ظلم کړی دی زه یې په دام کې ګیر کړی یم او بیا راوستی یم او بل ظلم یې را سره دا کړی چې زما وزرې کټ کړي دي او بیا یو ځنګلي آزاده مرغۍ یم زه یې په دې کور کې چې دی نو قید کې بندیوانه کړې یم خو حال به ته دومره سره کوي چې دانه راکوي او اوبه راکوي نو زما را وزرې د کټ کړی ظلم یې کړی خو د دغې دانې او د اوبو احسان په ما باندې کړی نو کری ما ته آواز وکړي نو زه راوالوځم د ده په اوږه باندې کښېنم یا یې په سر باندې کښېنم اته او دومره بېوفا سي چې ته به د کور کې لوی خوراک تاله دا درکوي ته د کور باشندی او بیا هم چې دی داسې درځي تال ته منډه او دی داسې درځي هلته منډه وایي نو را چرګ ورته وایي د شعر یاره چې ته بېوقوفه یې زه بېوقوفه نه یم تا ته د دې مالک چې کوم دی نو هغه لوی عظمت او علم نه دی راغلی تا د ده معرفت نه دی حاصل کړی چې دا کم کس دی تا د ده سره لاس کې چړه نه ده لیدلې تا د په دې باندې نه لیدلې چې دی د کور دا چرګان ذبح کوي او لالۍ هغه ما غسه لیدلي دي تا نه دي لیدلي که چېرته تا ولیدی ته خو ځنګلي حیوان یې ځنګلي مرغۍ نو بیا به ته د ده خواله هم نه راځي د ده په اوږه باندې او سر باندې به هم نه کښېني ځکه ما ته د ده معلومات دي لہذا زه ځکه چې کوم دی نو یریږم د ده مخې له چې دی نو دا نه ورځم نو که چېرته یو انسان ته د چا عظمت راشي ذهن ته چې دا څومره طاقتور دی څومره زورور دی نو د هغه انسان زړه ته د هغه انسان نه بیا یره راځي او بیا چې ورته هغه څه وایي هغه کوي هغه یې له څه نه منع کوي نو منع کوي همدغه شانتې د الله عظمت او لویي او بړایي که زمونږ ستاسو ذهن ته راله چې الله څومره یو طاقتور ذات دی بیا د خدای د حکم نافرماني څوک نه شي کولی الله څومره عظیم ذات دی بیا د هغه چې کوم دی یو د یو حکم هغه د خپو د لاندې کولی ته نه شي هغه د یو کار نه ته منع کړی هغه کار ته سر ته چې دی نو دا نه شي وررسولی لہذا انسان له په کار داري چې را دوه خبرې دا خپل ذهن ته راولي محبت خداوندي عظمت خداوندي کله چې محبت او عظمت
د خدای لوی د انسان په ذهن کې وه نو دا انسان عباداتو طرف ته په خپله باندې راغب کوي د ګناهونو نه په خپله باندې چې کم دی نو منع کوي نو دا دوه څیزونه چې د انسان نه مطلوب د عبادت کول او د هغې سره سره د انسان د ګناه نه ځان بچ کول دا دواړه چې کم دی نو پرې کې ستا سره تعاون هم دغه دوه څیزونه کوي د الله عظمت ایاک نعبدو و ایاک نستعین خدای خاص تا لره عبادت کو خدای خاص تا نه چې کم دی نو دا امداد غواړو عبادت خاص تا لره کو خدای عبادت کې رستا سره بل څوک شریک نشته وس عبادت خو به تعالی کې مارته درجه بیان کړي چې تا خپل چې کم دی د رغبت د درجې نه واوړي تر طلب د درجې نه واوړي تر محبت د درجې نه ور پار شي نو بیا به هلته عبادت کې او که ته خدای ایاک نعبدو خاص تا لره عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو او ستا په زړه کې محبت نه محبت دومره راسخ شوی نه چې تا د الله په مخ کې په عبادت باندې مجبوره نه کړي نو بیا ته به څنګه الله لره عبادت کې څنګه به د الله نه چې کوم دی نو دا امداد غواړي ستا امداد غوښتل ستا ذهن ته را خبر ورکوزېدل چې الله په خپله مرضۍ سره هر څه کوي څه چې غواړې د الله نه غواړه د الله د مرضۍ نه خلاف چې کوم دی نو انسان څه نشي کولی دا خبره به هله ستا ذهن ته ورکوزېږي چې ستا ذهن کې را دوه خبرې یو عظمت د الله تعالی او بل چې کوم دی نو محبت د الله تعالی وس عظمت که د خدای تعالی ستا ذهن کې نو نه ایاک نعبدو باندې عمل کولی شي نه ایاک نستعین باندې عمل کولی شي که ستا ذهن کې عظمت خداوندي و نو بیا دغه عظمت تا په عبادت باندې مجبوره کوي او که عظمت خداوندي و دا تا په دې باندې مجبوره کوي چې خاص تا نه ربه موږ غواړو ځکه ته په خپله مرضي هر څه کولی شي ستا د مرضۍ نه خلاف خدای هېڅوک هم څه نشي کولی ځکه موږ دنیا کې وکتل لوی اشخاص موږ ولیدل خدای ستا چې کومه مرضي و هغه دې کړې ده د هغو چې کومه مرضي و هغه چرته هم نه رسوي حضرت آدم علیه السلام مرضي بیله وه د ابراهیم علیه السلام مرضی بیله وه د حضرت نوح علیه السلام مرضی بیله وه د هغې خلاف د الله مرضي چې کومه وه هم هغه وشوه حضرت آدم علیه السلام مرضی چې کوم دی د آدم علیه السلام دا وه چې زما بچی دا یو بچی ولګي بل بچی قتل نه کړي د حضرت آدم علیه السلام مرضي دا وه چې زه جنت کې اوسېږم زه د جنت نه بهر ته نه وځم زبر جنت کې به زما زندگی بسر کی خود رب چې کومه مرضی وا هغه دا چې آدم علیه السلام ځمکې طرف ته کوزيږي حضرت آدم علیه السلام هغه ډیر زیات لوی شخصیت خو چې د رب کومه مرضی نو اقوم شو نو کله چې دا خبره د انسان ذهن تراله دا انسان په عبادت باندې هم دا خبره ماموره کوي او دغه شانته خاص د الله نه په غوښتو باندې هم دا خبره دا انسان دې طرف ته آماده کوي دا حضرت ابراهیم علیه السلام مرضی دا وا چې زما پلار دې آزر بت پرست دې دی به ایمان راوړي زګه چې دی به جنت ته ځي دا خبره د حضرت ابراهیم علیه السلام مرضی وا د رب کائنات مرضی دا نه وا دی به د دنیا نه کافر ځي ابراهیم علیه السلام څه غوښتل هغه ونه شول بلکې رب چې غوښتل هغه مشل حضرت ابراهیم علیه السلام مرضی دا وا چې رب را مطالبه کړی را خپل زوی چې کم دی نو سبا کومه د لاس خپونه تړلی هم دی د رب په مرۍ باندې چاړه هم راکاږي د رب مرضی دا وا چې اسماعیل علیه السلام به بچ کېږي یو یخته هم غوڅ نشه الله چې کم دی نو بدله کې ګډ راولېږه همدغه شان د حضرت نوح علیه السلام مرضی سوا چې زما زوی کنعان دارې ری کشته کې بچ پاتې شي او دې پرې سیلاب کې او پرې طوفان کې چې کم دی نو غرق نشي د رب مرضی راغې خلافه الله چې څه غوښتل هغه مشول حضرت نوح علیه السلام چې څه غوښتل هغه چې کم دی نو دا ونه شول د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرضی دا وه چې زما راتره چې په هر میدان کې زما سره ولاړ دی د عربو دشمني په خپل سر باندې اغستې را عرب چې کم دی نو دمکیانې ورکوي دی د دمکیانو جوابونه ورکوي نه د هغه مرضي دا وه زما راتره د کلمه وایي چې ری جنت ته تلو والا جوړ شي د رب مرضي هغسې نه وه کېدله هم هغه چې الله غوښتل کېدله هم هغه نه چې کوم نبي علیه السلام غونته د الله تعالی یو نازبین پیغمبر غوښتل هغه ونه شول لہذا انسان له دا خبرې ذهن کې کېنول پکار دي او دا به هله کینی چې دا دوه خبرې د انسان سره چې کوم دی دا د انسان سره خامخی محبت د الله سره د هغې سره سره چې کوم دی عظمت د الله تعالی نه که عظمت د الله تعالی ستا په ذهن کې هو نو دی د عباداتو طرف ته مجبوره کوي دی د منهیاتو به الفاظ دیگر به موږ داسې وایو چې کم کولو والا کارونه دی هغه د باندې کوي
او کم نه کولو والا کارونه دي د هغې نه دې منع کوي خو که محبت او دغه شان چې کوم دی نو د الله تعالی عظمت د الله تعالی عظمت او کله چې د انسان ذهن ته الله عظمت راشي دا انسان خپله رضا بیا د الله په رضا باندې چې کوم دی نو دا قرباني کله چې د انسان ذهن ته د الله محبت راشي دا انسان بیا په خپله باندې کارونه نه کوي بلکې د ده لاس خپې د ده اندامونه د ده بدني تصرف د ده مالی تصرف دا بیا د الله محبت کې ګورې دی بیا د خپل اختیار نه بهر ته وځي خو کله چې د الله محبت ذهن ته راشي یو بزرګ وایي لاړم یو غلام مې واغسته خو عجیبه تابعدار غلامه ما کور ته راوسته غلام به یې دې ته وي چې کله به د دشمن سره یو مسلمان وجنګېده د هغه نه چې وایي کم انسانان ونیول دا به وینځي غلامانو زنانه به وینځي وي نارینه به غلامانو بیا به خرڅېدل را خرڅېدل د چا به نوکر او مزدور ته ضرورت و قیمتن به خلکو اغوستل میلو کې نو دی یو غلام مې راوسته نو د دې غلام نه ما تپوس وکړه چېره نوم دې سره نوم دې راته ووایه کله چې مې کور ته راوست وی زه خو ستا غلام یم او ته زما آقا یې زما په سر باندې پیسې ورکړې زه خپل کور له راوستم اوس چې راته ته څه نوم یې زما به هم اقه نومي زما زاړه نومونه اوس پرېږده ستا کم نوم خوښ دی ما ورته راووی چېره ته خو ما واغستې د کور کارونه خدا راته وایي زه ظلم نه کوم ته کم کم کارونه په خپله خوښه سره کولی شي چې د کور په ذموارو کې تا د هغه کارونه در وسپارم وی ما ته وی چې اوس ستا غلام یم اوس چې ته ما ته کومه ذمواري راسپارې زه به هغه کوم زما نه تپوس مه کوه خپله مرضي وس کوه ځکه تا آقا او زه چې کوم دی نو ستا غلام یم ته چې ما ته څه وایې زه به هغه سر ته ورسوم ته ما ته راوې مه کوه دا کار زه به هغه چې کوم دی نو دا نه کوم ما ورته بیا درېیمه درجه کې دا وی ما ورته ویې شېره غلامه ما خو ستا اغستی خو نه زه ته هم یو انسان یې ستا به هم چې کوم دی څه خواهشات دي ستا چې کوم دی نو څه به خوښي ته به لباس کم خوښوي زه تاله هغه لباس بیا اغوندم ما ته وی چې زه ستا غلام ته زما آقا و چې ته ما ته څه راغوندې نو زه به هم هغه اغوندم زه ستا د مرضۍ نه خلاف نشم کولی ما نه تپوس مه کوه خپله مرضي لټوه ما ورته بیا دا وی غلامه د هر یو انسان خپل خپل فطرتونه وي زه یې کور ته د خوراک شی راوړمه کله کله نه کیدی شي زما د بچو یو څه خوښي ته هم به زما د کور کار کې ته هم به کور کې زموږ سره یو فرد دی ته به خوراک څه کې څه شی به ته خوښوې چې تا له زه هغه راوړم ما ته ته آقا زه چې کوم دی نو غلام اوس زما مرضي دا بل ځای پاتې شوې ده اوس ته خپله مرضي کوه چې څه تا راکول زه به هغه خورم نه دا بزرګ وایي وایي د دې غلام پرې خبرو باندې ما لږ سوچ کوو چې خدای زه هم انسان یم دی هم انسان دی خو زه عارضي طور باندې د ده په سر باندې قابض کړی ما دی زما عارضي غلام زه د عارضي چې کوم دی نو مالک دی دومره تابعدار دی چې د ده نوم ما ته خپل ونه خو چې زه اوس تا اغستی یم ته چې ما ته څه نوم زما به هم هغه نومي ته چې ما له څه راکې زه به هم هغه خورم ته چې ما ته څه اغوندې زه به هم هغه اغوندم ته چې کوم دی نو په ما کم کارونه کې نو زه به هم هغه کومه ربه ته چې زما حقیقي مالک او زه حقیقي غلام یم دا زما مجازي غلام زه مجازي آقا خدای ته زما حقیقي آقا زه حقیقي چې کوم دی نو غلام خدای زه څنګه د دې غلام په شانتې هغه بندګي اختیار ولې نه کم زه د دې غلام په شان دی خپله مرضي ستا په مرضۍ باندې ولې قربان نه کم نو ما د هغه غلام نه د رب د بندګۍ طریقه زده کړه ما یې د دې نه هغه اړې ته به زه هم خپل رب له هغه جواب ورکوم ربه چې کم خوراک تې راکوو زه به په هغې شکر وباسم ربه کم لباس تې راکوو زه به په هغې باندې شکر ادا کوم ربه چې دنیا کې کم صحت راکوو په هغې باندې به زه شکر ادا کوم ربه ستا بندګي به راسې کوم لکه څنګه چې زما تابعداري دی غلام چې کم دی نو دا وکړه نو کم یو انسان زړه ته چې د الله محبت راشي د خپل مرضي بیا د الله په مرضي باندې قربان د ده زړه ته د الله عظمت راشي د خپل مرضي د الله په مرضي باندې بیا چې کم دی نو دا قربان کی په دې وجه باندې انسان چې دا وی لا اله الا الله محمد رسول الله د دې انسان هغه خپل مرضي را ختم شوه لکه څنګه چې غلام آقا وستې زه اغستی یم اوس زما مرضي ختمه اوس به ستا مرضي چې کوم دی نو چلېږي کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله کې موږ د رب سره تبلیغیان تاسو ته وایي که نه موږ د رب سره واده کړې ده رب ستا احکامات په منم ستا د نبی په طریقو باندې به زندگی تیرومه نو د کلمې سره ستا مرضي ختمه ستا هغه خواهش چې کوم دی نو دا ختم و چې رب ته د سوی ته به هم هغسې زندګي چې کوم دی نو دا بسر کې نو ستا نه خو هغه زندګي مطلوب ده خو کله کله د انسان ته زندګي بیا دغه د الله د مرضي زندګي مشکل ښکاري نو د دې د مشکلاتو ختمولو لپاره به ته را دوه کارونه کې د رب سره محبت ساتل او د رب سره چې کوم دی د رب عظمت ذهن ته راوستل اوس محبت په څنګه ساتي نو د هغې لپاره بعضې اسباب موږ ویلو چې محبت خداوندي په دې سبب سره پیدا کړي انشاءالله نور به بیا هم چې کوم دی نو دا بیانېږي تاسو لیدلی دي چې کله یو ماشوم پیدا شي
ماشوم چې کله پیدا شي نو د ټولو نه اول د ماشوم سره خلک څه کوي د ټولو نه اول دی پرې غوږ کې ورته بانګ وایي او پرې بل غوږ کې د اقامت چې دی نو دا وشي وس دا بانګ ولې دی ماشوم ته ولی کی دا اقامت ولې دی ماشوم ته کی ولې ذکر ماشوم ته چې غوږ کې بانګ ولی کی د بانګ الفاظ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا سلور پیری چې کم دی نو الله اکبر الله اکبر الله لوی دی الله لوی دی دا ولې دا ماشوم دنیا ته راغی د دنیا کې ردنه او دوه خبرې مطلوب دي چې تا د بر الله تعالی سره احکامات متوجي کی اب سر ترسه د بازو کارون نه رب تا من کې راغی نه وتمن کې دا دوه خبرې به بچستانه مطلوبي ترې دنیا ته وسراله خدا دوه خبرې به الستا اغا دا کیږي چې ستا پسین کې الله محبت او عظمت ګره او عظمت د وس نه چې کم دی نو واور ګره الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی سلور پیری الله اکبر الله اکبر بیا علماء چې کوم دي مختلف توجیهات کړي دي چې راوی اوله د ماشوم ترې غوږ کې الله اکبر الله اکبر دا سلور پیری د اذان د الفاظ ولې دي نه د انسان دا ولې سلور پیری دنیا مرکب دی او سلور سيزون نه هغه سلور سيزونه چې کوم دي هوا اوبره اور دا خټره دا سلور مادي چې کوم دي د انسان د ذهن تر خبر اور کوز شي چې تو غره لویږي خارج کې را سلور مادي دي د سلور مادون اشیاء مرکب دي بیا بستا ذهن ته کله د هوا عظمت ذهن ترازی کله بستا ذهن ته خاور عظمت رازی کله بستا ذهن تر اور بڑای رازی چیرې دا هوا خډیر زورور سیره دا خوار سره الوزی ګره الله اکبر الله د دین هم ډیر زیات لوی دی د وسنوره دنیا ته لراله تا ذهن تبا عظمت د اور رازی چیرې دا اور خډیر خطرناک دی دا خوار یو سی ارکی دا خوار یو سی خدمت و اور الله اکبر الله د دین هم ډیر زیات لوی دی درې عظمت هم د ذهن نو باسا صاحب دریم نمبر عظمت درې خاوري رازی ګره الله اکبر الله د دین هم ډیر زیات لوی دی هم دغه شان دي چې کم دی د اوبو عظمت پستا ذهن ترازی چې اوبو خو مر سره الله کوي د اوبو خو یو طاقت ته الله پر هوا پر اوبو پر اور باندې پر خاور باندې بلا قوم تبا کړی دي خو الله اکبر الله دا غینه ګره ډیر زیات لوی دی دا ماشوم ته د ذهن کې را پیدا کېدو سره سره دا الله عظمت او دا الله لوی چې کم دی نو دا کې خو دی شي پر وجه باندې انسان له پکارداري دا دوه خبرې خپل کی دایره پر کائنات کې غور او فکر کوي کله اسمان کې غور کوي خپل بتا ته وي ففي كل شيء له آیه تدل على انه واحد کله دې غر تلک فکر کوي دا الله عظمت په خپل ثابتيږي کله چې کم دی نور د الله ر قدرت هغه نه خو ته چې کم دی غور او فکر کوي دا الله عظمت په خود به خود چې کم دی دا ثابتيږي نو کله چې رات دوه خبر استازین کوي دا الله محبت او دا الله عظمت نستانه مز قضا کېریش نستانه نور اوامر قضا کېریشي نه تمنهیات او خالوت لشي چې کوم سينه خدای پاک ته منع کړي خو چې بانګ وای دیو جمعه ته مډاډي نه لګي هر کار دی کوي کړه تداوي لاړ شغه بل کلی تا داغه نه سودار وړه التزي خو جمعه ته بیا د نخپین راځي د دې نه پته ولګي چې سره الله د محبت نه انسره پروت دی او زړه کې د الله عظمت نشته نو چې الله سره ستا محبت نشته ستا زړه کې د الله عظمت نشته بیا پرې باندې پوښه چې الله بیا ستا سره محبت نشته کنه ځکه مونږ وخت لا معاشره کې زمو مشاهده را یو سړی بد شي چې بد شي نه د کور ته نه ورسي او نه خپل کور ته را بلی ګوري خپل کور ته نه راغواړي دا هغه کس خپل کور ته نه راغواړي چې د سره لغوند کې ناخوخي او کې یو سړی ډیر زیات بد شي الګ وای دا پرې کلی کې ګرځي پرې کلی کې میرا سړی نه لخوخ دی ولې دلته کې راځي پر کلی کې سګوري زګه چې را غل دی د ډاکوره د خطرناک ته د چې کم دی دلته فساد خوري نبي اج ستا ډیر ورشي وای زمون پر کور او پر کوسوانه باندې راځي لکه کبیا مل تولې د خیر دی نشتی زمون د کلی تبیا مرزا او کم یو انسان چې بل ډیر زیات ورشي او پر معاشره کې ناخوخي ستانه مړ وکي الکه وای د چې کم دی زمون پر علاقه باندې ببل پلاني زین او په ور باندې د ناراضي ګوره نو زکه د تتال دغه بیا پټه کې کېره د زین باندې راځي کور ته بند راځي محله ته بند راځي اومدغه شان د انسان بیا کله کله د خپل گریوان کې سوچ وکا چې دا رب ماره کور ته نه راولي دا الله چې کم دې زمانه ناراض لري الله چې کور پرې کوڅه باندې مان پریدي الله زمانه ناراض لري ځکه زما خپې جوړې دي یو سړی ماته یو پلاني کلی تلاش یو سی راوړه دا هغه ځین سره راوړې شه ځکه کم دې نو لږ وخت کې
بلا کلی پر کولی شم هغې ته زما یخني هم نه کېږي هغې ته زه ستړی هم نه یم هغې ته زما ذهن باندې بوج هم نه راځي خو زما یو قدم جومات ته زما پتلو باندې چې کوم دی نو په ما بوج راځي نه پرې وجه باندې رب چې دی نو زما نه نارضا دی ځکه کور ته مې نه پرېږدي علاقې ته مې نه پرېږدي د کور پرې کوڅه باندې تېرېدو ته مې نه پرېږدي نو دغه ټیم کې انسان له پکارداري الله ته استغفار وکړي د رب پرې کائناتو کې غور او فکر کوي چې د زړه تر الله محبت عظمت چې کوم دی نو دا راکوشي بهر کیف الله لرې زمونږ زړونو کې خپل محبت او خپل عظمت چې کوم دی نو کښېنئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین